سپورټس ایریا د څومره سپورټس کیږي د سره زموږ وطن چې څومره دی د سره دا وطن آبادیږي څومره په تحصیل وای سره څومره دغه کیږي ټورنمنټ کیږي نو د سره به زموږ وطن آبادیږي د سپورټس په حواله سره چې زه وایم خپل څومره پلیئرز دي دوی ته زه ریکوست کوم چې څومره تاسو سپورټس کوئ کرکټ کوئ نور گیمونه وغیره کوئ نو دا تاسو مه پرېږدئ څومره چې سپورټس تاسو کوئ په دې به زموږ علاقه مشران وي چې د کم قوم کیل کود میدانونه آباد وي د هغه قوم هسپتالونه ویران وي نو ان شاء الله د دې مثبت سرګرمیو ډېرې زیاتې فایدې دي که د صحت لحاظ سره وي که دغه شان د امن و امان حوالې سره رحیم ګرانو کتونکو ستاسو ورور اجاز مومن یم امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه کې به سئ کتونکو فضیل الله محمد محمدګډ کې موجود یم دلته کې چې کوم دی یو ټورنمنټ را جوړ شوی دی فیسټیول صافي ټورنمنټ هغه دلته کې را جوړ شوی دی په هغې کې ډېرو سکولونو والا چې کوم دی هغه حصه اخیستې ده کتونکو دغه ټورنمنټ چې کوم دی دا په پیله ځل دلته کېږي څومره چې سکولز دي دا ټیمونه پکې شامل دي موږ به ځو د دغه سټوډنټانو سره به هم خبرې کوو یو څو سټوډنټانو سره او بل چې مشرانو سره به هم خبرې کوو زموږ سره اوسئ دلته کې زموږ سره یو سټوډنټ موجود دی د سره په خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو نه مخکې راڅخه خپل انټروډکشن وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم فضل امین دی او د الصف اسلامیک ماډل های سکول دروازې سره ریلیشن ساتم هغه سکول نه راغلی یم دلته چې دا ټورنمنټ منعقد شوی دی دلته چې دا څومره سټوډنټس راغلي دي پلیئرز راغلي دي دلته یو غټ پروګرام دی را جوړ شوی دی او دلته به زموږ ټورنمنټ کیږي انشاءالله که دا راته ووایه د دې ټورنمنټ د دې نه مطمئن یاستئ بالکل ولې نه مطمئن ځکه چې په څومره سپورټس ایریا د څومره سپورټس کیږي د سره زموږ وطن چې څومره دی د سره دا وطن آبادیږي څومره په تحصیل وای سره څومره دغه کیږي ټورنمنټ کیږي نو د سره به زموږ وطن آبادیږي د سپورټس په حواله سره چې زه وایم خپل څومره پلیئرز دي دوی ته زه ریکوست کوم چې څومره تاسو سپورټس کوئ کرکټ کوئ نور گیمونه وغیره کوئ نو دا تاسو مه پرېږدئ څومره چې سپورټس تاسو کوئ په دې به زموږ علاقه ښه ښکاري په دې به روشن کېږي زموږ علاقه ډېره زیاته مننه چې کوم ناظم اعلی دی هغه سره موجود دی او دا کوم پروګرام چې وشو د دې په هکله څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم دا صافي سپورټس فیسټیول نن د دې آغاز وشو موږ په دې تحصیل کې چونکې زموږ د ډېر وخت نه دا خواهش وو چې دلته زموږ په دې اپر مومن کې داسې مثبت سرګرمۍ شروع شي او د کیل کود میدانونه آباد شي نو په دې باندې موږ ډېر زیات میټینګونه وکړه د ډسټرک ډي اس او صاحب سره سید اختر صاحب سره او دلته د بریګیډیر صاحب سره نو نن ماشاءالله هغه ایونت افتتاح وشوله او ان شاء الله دا سپورټس فیسټیول دا به ډېر کامیابی سره مخې ته رسي ځکه چې په دې کې 35 سکولونو او مدرسو په دې کې حصه اخیستې ده او تقریبا 500 نه زیات هغه سټوډنټان چې کوم دي یوت نوجوانان هغې د دې کیل کود کې حصه اخیستې ده او انشاءالله زموږ پوره یقین دی چې دا سرګرمي به ډېره په صحیح طریقې سره سرته ورسي او چې دغه شان سرګرمۍ زموږ او ستاسو په دې علاقه کې هغه روانې وي نو دغه زموږ د څنګه مشران وي چې د کم قوم کیل کود میدانونه آباد وي د هغه قوم هسپتالونه ویران وي نو انشاءالله د دې مثبت سرګرمیو ډېرې زیاتې فایدې دي که د صحت لحاظ سره وي که دغه شان د امن و امان حوالې سره وي که دغه خپل کشر یوت نوجوان هغه د غلطو کارونو نه د فضول کارونو نه رامنع کړي او په مثبت سرګرمیو کې مصروفه کړي زموږ په دې نوجوانانو کې ټیلنټ دی قابلیت دی دې کې الله جل جلاله قدرتي صلاحیتونه یې کړي دي نو چې دې ته دغه شان ماحول او داسې پلیټفارم مهیا شي
نو دا به ډېر زر چې کوم دی د دې ملک او د دې خاورې د دې ملت خدمت په ډېرو صحیح طریقو سره په ډېر صحیح معنو سره هغه ترسره کړي انشاءالله. ناظم صاحب دلته کې چې تاسو کوم سټیډیم خبره وکړله دا دې چې کوم د ینګ هلکان دي سټیډیم ډېر سخت ضرورت دی نو څه به ویل غواړئ په دغه هکله؟ دغه حوالې سره خو زه دا وایم زه دې قوم ته اپیل کوم زموږ صافي قوم چې کوم دی د دې څومره مشران وي چې د چام د قندارو نه واله تر د محمدګټه پورې د روډ غاړې ته ځای وي او موږ له راکولی شي چې نن یې راکې سال به کار شروع کېږي هغې دپاره فنډ هر څه مخته شوي دي موږ به ټوټل کار کړی دی خو دومره ده چې دلته غځې انتخاب څوک را ځای نه راکوي که محمدګټ شړه ده هغه هم متنازعه ده که د بینخیلو شړه ده هغه هم متنازعه ده قندارو کې ملګرو ته وویل هغې ورته غاړه نږدي داسې لکړو کې ملګرو سره خبره کړې ده خو بهرحال دوه درې ځایونه زموږ په نظر کې شته دي هغې سم څه نه څه خبرې شوي دي خو هغه د روډ نه لږ سیټ ته دي نو چې موږ ته کلم ځای میلاو شو نو انشاءالله د هغې په سال به په دې باندې کار شروع کېږي او داسې سټیډیم به وي چې په ټول ډسټرکټ مومن کې به د هغې مثال نه وي.